بس دا یا د عزت ځای ولې نه الله دې په خیر دا یا د عزت ځای راوړي خو دې وي چونګه سبقونه وایو چې دومره ووایو چې خپل تعلیمونه پوره کړو چونګه همداسې هم ستا په رنګې در په در نه لوغړېږو زه یم چې دې سبقونه ووایو دې تعلیمونه وکړي او په خپلو خپو ودرېږي زما دا خواهش دی یو سړی کوېدنو کې تاله کور وهلي ته په کور کې سره د لوریانو اوسېږي په هغې باندې تعلیمونه یې مکمل کړي د هغې نه پس واده کېږي دغه ستا ټول شرطونه مني نو تیار یې ورته ولې نه یم تیاره لکه څه کوم قسم رشته ولته غواړي بس چې دا یا د عزت یو خپل کور وي چې لکه زموږ په رنګې در په در نه لوغړي سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر ته د پښتونخوا د لرو پرتو سیمو نه دغه بې وسه بې سوکه کونډې رونډې دغه خویندې راځي او موږ یې تاسو ته وړاندې کوو الحمدلله د ډېرو زنانو تقدیر بدل شو ګرانو کتونکو دغه زنانه چې کومه ده د دې اووه پیغلې لوریانې دي او دوه یې کچې ماشوم دي لکه یو زوی دغه دی یو د ده نه لږ شانتې غټ دی د دوی زه کور ته هم تللی یم او د هغه کوارټر ما ویډیو هم کړې ده بیا د دویم کوارټر ویډیو هم کړې ده د دې ځای نه 400 نه ما پېښور ته دوی له خوراک وړی دی او د دوی ما دغه استوګن او د خوراک څښاک هغه صورتحال په خپله لیدلی دی اوس بل ځای ته تلي دغه کال نیم خو ګزاره شو خو تېرو 5 کالو راسې الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دوی ته د ایزي پیسه د خپلې طریقې نه ټکه پکه هغه تعاون کوي دا مور چې کومه ده نو په دې حالاتو کې خدمت کوي او بیا هم په سرکاري سکولونو کې په دغه لوریانو باندې سبق وایي په 11 کې هم پکې یوه ده او په 10 کې هم ده او په 8 کې هم ده پیغلې لوریانې دي ورسره نو دا جست چې کوم دی نو د امداد دپاره د ستاسو په خدمت کې حاضره شوې ده چې څه وس دس هم کېږي ستاسو 10 روپۍ د دې تقدیر بدلی د دې بچو اعلی تعلیم کوي او دا د خپل کور مالک کیدی شي او دې وخت کې په نهرې تېرېږي څه به وایې زه دا ویل غواړم چې د کرې کور مې دی حالات مې ډېر خراب دی چې کرې را باندې جمع شوي کور روزګار کا بیلونه را باندې جمع و نن میټره مې وړو حالات هم 1,11,000 بیله والله اوس مې کور روزګار کا یا کوم پروډ زه ډېر مجبوره شوم چې نن ووتم د کوره او پټه ووتم د ماشومانو نه حالات دومره خراب دي چې موږ د ځمکې اسمان درک نه لګي خاوند مې مړ دی پردي کارونه کومه چې وګټم خروړم دې بچو ته کړم کني زه خپله بیمار یم بیا ولږې تندې تېروي او بس هېڅ درک هم نه لګي هلکان مې واړه دي جینکې دي بار ایستې نه شم کارونو له ځکه وخت خراب دی بس الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه ده خو زه یم چې دومره تعاون ما سره شي چې صرف ما یو 2 مرلیزې وي بس زه به یو کچه جونګڼه وي خو چې خپله چې زه د دې کرې کورونو نه بېغمه شم ستا ګټه وټه څه ده زما ګټه وټه هېڅ هم نشته بس الله سره مې د هېڅ هم نشته دی څو جینکې دي زما د خیر 2 جینکې وي 2 واده شوي 15 شته او 2 مې هلکان دي دا هلکان څه سیکنډ ټایم کې کار کوي دا ماشوم مې اوس د ډاکټر سره کېنولی دی 4 نه پس ورځي او بل د خیره مصریتوب ته مې کېنولی دی سکول مې پې پرېښوستی دی په جینکو ویم او په هلک مې پرېښوستی دی یو 10 کې ده یو 10 کې ده یو 8 کې ده یو 9 کې ده یو 3 کې ده دا ماشومه هغه باندې مې په 5 کې پرېښوستی دی ماشوم مې کېنولی 3 کاله وشو د خیره مصریتوب لځي راځي پهله به 50 روپۍ ورځ ورکولې بیا اصل شو یو نیم سل شو 200 روپۍ ورځ ورکوي نو په هغې خو کور نه چلي که نه حالات ډېر خراب دی ډېر زیات په هغه 200 کې مونږ ماښام کې چې راشي به ځان سره روټۍ راوالي او که کار له لاړ نه شي بیمار نو بس بیا ناست وي د الله سره هېڅ درک هم نه لګي دا لوریانې دې ورکوې بس دا یا د عزت ځای ولې نه الله دې په خیر دا یا د عزت ځای راوړي خو دې وي چونګه سبقونه وایو چې دومره ووایو چې خپل تعلیمونه پوره کړو چونګه همداسې هم ستا په رنګې در په در نه لوغړېږو زه یم چې دې سبقونه ووایو دې تعلیمونه وکړي او په خپلو خپو ودرېږي زما دا خواهش دی یو سړی کوېدنو کې تاله کور وهلي ته په کور کې سره د لوریانو اوسېږي په هغې باندې تعلیمونه یې مکمل کړي د هغې نه پس واده کېږي دغه ستا ټول شرطونه مني نو تیار یې ورته ولې نه یم تیاره لکه څه کوم قسم رشته ولته غواړي بس چې دا یا د عزت یو خپل کور وي چې لکه زموږ په رنګې در په در نه دې ټایم کې څه ضرورتونه وي ستاسو بس اوس دې ټایم کې زموږ هېڅ آمدن نشته مونږ په ایماندارۍ اوس چونډې وړم نشته حالات زموږ داسې خراب دی که نه چې بېګا هم زما بچي نه هر په ایماندارۍ وده شوي دي او هېڅ درک هم نه لګي اوس چې زه راتلم که نه ما داسې ګاونډیانو کره لاړم ما ته مې ما یو 200 روپۍ قرض راکړه مې داسې زما ډېر ضروري کار دی زه هلته ځم مې د دې زوی مې ډینګي ده د هغه مشر زوی او مې له هغه له پیداوي وروړم او زه دلته رالم دا پیسې ځان سره ونیسه په دې به دې ماشومان له څه والي ګرانو کتونکو تاسو ایخ پنیغه چې کم دی نو دې سره هم رابطه کولی شئ 0344 84 85 048 په دې باندې ایزي پیسه هم ده دویم په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی خو زموږ په ذریعه باندې
ورسره امداد کوي نو هم کولی شي. بل زه دا خو 15 کاله شو که نه رابطې را روانې دي الحمدلله زموږ د طرف نه د ښه کومک روان دی. ولې نه شکر هر څه کېږي پیسې هم کېږي داسې هم کېږي. خو دې وخت کې دا ډېره مجبوره شوه په دومره عزتداره هغه لوریانو دی داسې تربیت کړی داسې تربیت د پیغور نه یریږي ګینې نخرې په ځان تېروي. خو یو پېره ما ویډیو کې دا ټول راوستي وو او بیا وې ماما دغه چې کوم دی نو څوک راته سکول کې ونه وي داسې ونه وي ګینې نخرې یې ما ته پته لګي کله کله د مور سره زه په دې باندې تیز هم شم. اوس نه راتلی په ایماندارۍ قسم په خدای زه پټه راغلی وم هغې وایي چې بس موږ ته ولګي یوه درې نشته ورځ به مړه شو خو سبا به راله څوک پیغور راکړي چې وګوره ستا مور داسې کار کړی